دې آیات کې الله پاک جل جلاله دویم حکم بیانی په ابواب البر کې لومبي حکم دا د قصاص بیان شو او دویم حکم پکې الله پاک جل جلاله د وصیت بیانی. وصیت په عرف کې هغه حکم ته ویلی شي چې هغه بعد الموت وي، د مرګ نه وروسته وي. په عرف کې هغه حکم ته وصیت ویلی شي چې هغه د مرګ نه وروسته وي. نو دې کې الله پاک جل جلاله د وصیت هغه حکم بیانی. په ابتدای اسلام کې چې کله د رشتہ دارانو حصے مقرر شوی نه وي نو په مړ کېدونکي باندې دا خبره فرض وه چې ده به د خپل مور پلار دپاره یا د نورو رشتہ دارانو دپاره وصیت کو د حصې. چې کله به مړ کېدونکي مړ کېدو نو د مرګ نه لږ غونده کې وړاندې په ده باندې دا خبره فرض وه چې ده به د خپل مور پلار دپاره یا د نورو رشتہ دارانو دپاره وصیت کو په شرط د دې چې ده نه به ترکه پاتې شوي وه، چې ده سره به څه مال و خپل ذاتي، چې ده سره به کوم خپل ذاتي مال و نو چې دی به کله مړ کېدو نو ده به دا وصیت وکړو چې زما په مال کې به دوره حصه دا به زما د موري، د دوره حصه به زما د پلاري او دوره حصه به زما د پلانکي رشته داري. دا وصیت په دغې مړ کېدونکي باندې فرض و. خو په هغه وخت کې فرض و چې کله الله پاک جل جلاله حصې نه وي مقرر کړي، صرف د اولاد یعنی د زامنو او د لونو حصې الله مقرر کړي وي، د دې نه علاوه نه د مور حصه الله مقرر کړي وه په هغه وخت کې او نه د پلار حصه الله پاک مقرر کړي وه. نو دا په دې مړي باندې مړ کېدونکي سړي باندې یا ښځې باندې چې ده به کومه ترکه پاتې کېده، کوم مال به پاتې کېدو، نو په هغې کې به ده وصیت کو چې دوره حصه زما د پلار وه به وي زما د مرګ نه وروستو، دوره حصه دا به زما د مور وي. نو دا په دې وصیت کوونکي باندې دا خبره چې کوم دی لازمه او دا فرض وه. نو د دې حکم د وصیت ته د حکم درې اجزا دي. یو خدا چې د مور پلار یا د نورو رشتہ دارانو د حصې مقررول په دې خپل مال کې حصې مقررول د دې بنیاد دا به د دې سړي په وصیت باندې کو ده به وصیت وکړو نو د دې حصې به مقررې شوې، دا حصې به ورته بیا د رشتہ دارانو ورکړي، او که نه ده به وصیت ونه کړو نو د دې د حصې به بیا نه مقررول، ځکه الله نه یې مقرر کړی، الله ده ته اختیار ورکړی چې ستا څومره خوښه وي مناسب د دې مور دپاره، د دې پلار دپاره، د دې نور رشتہ دارانو دپاره حصې مقرر کړه. نو یو خدا چې د دې حصو تعیین، د دې متعین کېدل، د دې حصو مقررېدل دا د دې مړي په وصیت باندې د مړ کېدونکي په وصیت د وصیت په بنیاد به د هغې حصې مقررېدې. دویم چې کوم دی جز د دې حکم دا دی چې دا په دې وصیت کوونکي باندې فرض و، په دې مړ کېدونکي باندې دا خبره فرض وه، کو ده به دا وصیت ونه کړو نو دی به عند الله ګنهګار و، د الله په نسبت باندې به ګنهګار، ځکه فرض به یې پرېښودل. او درېیمه دا چې دې مړي ته مړ کېدونکي سړي ته د خپل ټول مال په درېیمه حصه کې ثلث مال ورته ویلی شي. نو د خپل مال په درېیمه حصه کې ده ته د وصیت اجازت و. مثال د یو سړي به 10 جریبه ځمکه وه نو ده به وصیت صرف د مور او د پلار او د نور ټولو رشتہ دارانو دپاره به ده وصیت کو، خو صرف په دې 10 جریبو کې، د نورو کې نه. 10 زیات نه زیات په دې 10 جریبه مقررولې شوه، 15 جریبه ته په 13 جریبو کې نه شوه مقررولې. یعنې ټول مال به د ده 3 حصې کو، 2 حصې دا به د رشتہ دارانو وي او یوه حصه کې به د وصیت دته د وصیت اجازت او د یوه حصه به د خپل کو دغه یوې حصې نه به کم مقرر کړل نو بس مسله نه وه، خو د یوې د 3 حصې نه کم، خو د 3 حصې نه سیوا دا به د نشو مقررول. لکه 10 جریبه یا 10,000 روپۍ شو یا 10 جریبه ځمکه شوه نو په دې کې به 10 پورې دته اختیار و، خو د 11 روپۍ یا د 11 جریب اختیار به دته نو. دې 3 جزء شو. یو دا چې د رشتہ دارانو دپاره حصې مقررول دا د دې سړي ذمه داري وه په هغه وخت کې. دویم دا چې دا حصې مقررول او دا وصیت کول دا په دې سړي باندې فرض و. او دریم دا چې دته صرف په درېیمه حصه کې ثلث مال کې دته اجازت و، په درېیمه حصه کې 1/3 کې دته اجازت و، د دې نه سیوا ورته اجازت نه. نو دا د دې 3 جزء دي د یو حکم. نو دا ړومبی جزم د ړومبی د حصو دا مقررول دا به د سړي ذمهواري وه، د مړ کېدونکي ذمه داري وه. نو دا د ټولو اکثرو صحابو او د تابعینو په نسبت باندې دا ذمه داري او دا حصې مقررول دا په دې آیات سره منسوخ شوی دی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، الله چې حصې په خپله باندې مقررې کړلې نو دته د مقرروالي حق پاتې نشو. نو دا خبره خو ابن عباس رضی الله عنه هم فرمایي
او ګڼ صحابه کرام او دغه رنګ تابعین وی چې دغه ذمہداري اوچته شوې ده د هغه رشتہ دارانو د پاره یعنی دا آیات منسوخ شوې دي خو د چا په باره کې منسوخ دي دا آیات د هغه کسانو په باره کې منسوخ دي د چا حصے چې د دین وروستو الله پاک مقرر کړی دي د پلار حصہ الله مقرر کړی دا د مور حصہ الله مقرر کړی دا دغه رنګ د ترور حصہ دغه چې کوم حصے الله پاک مقرر کړی دي نو دا سړی دا وصیت کوونکی د هغې دپاره وصیت نشي کولی چې د چا حصے الله مقرر کړی دي نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د هغې دپاره د مړ کېدونکي وصیت نشي کوي البته چې د چا حصے کوم رشته داران چې د شرعي رشته داران نه دي کوم داسې رشته داران دي چې د هغې حصے الله نه دي مقرر کړی نو هغه رشته دارانو دپاره د دې آیات حکم اوس هم باقي دي اوس هم د هغې دپاره وصیت کولی شي خو چې د چا حصے الله پاک نه دي مقرر کړی چې چا حصے مقرر دي هغې دپاره دی وصیت نشي کولی خو چې د چا حصے الله نه دي مقرر کړی داسې رشته داران دي د ماسي زوی دی د ترور زوی دی دغه رنګ د ماما زوی دی نو دې حصے خو الله پاک نه دي مقرر کړی نو دته دا اختیار شته کو په خپله خوښه سره هغې له په دې خپل میراث کې د مرګ نه مخکې وصیت کړي چې زما په جایداد کې به یو جرب زما د ماما دې زوی له ورکړي نو دې کولی شي نو دا لومبی حکم خو د هغه چا په حق کې منسوخ دی چې د چا حصے الله مقرر کړي دویم د دې حکم چې کوم دی دویم جز دا و چې دا په دې مړ کېدونکي باندې فرض و نو فرضیت هم منسوخ شوی دی دې کو د خپلو هغه رشته دارانو دپاره د چا حصے چې الله پاک مقرر کړي نه دي د پورې تړلي نه دي نو د هغې په باره کې خو هم دې وصیت کړي خو د وصیت په ده باندې فرض نه دی که په خپله خوښه باندې کړي نو ودېږي او که په خپله خوښه باندې نه کړي نو فرض پرې نه دی ګناه پرې نشته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حجة الوداع په موقع باندې وفرمایل ان الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصیة لوارث نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې الله هر حق والا خپل حق ورکړی دی هغې حصې مقرر کړي دي د هر حق والا د الله پاکو خپل حق ورکړی دی نو اوس چې کوم دی د وارث لپاره وصیت نشته دی په دې حدیث سره دغه حکم د دغه فرضیت ختم شوی دی چې په ده باندې اوس فرض نه دي هم په خپله خوښه سره یې کوي نو کم سے کم مستحب دي خو فرض پرې نه دی چې دې وصیت وکړي او دریم دا چې دې مړ کېدونکي سړي به صرف او صرف د مال په دریمه حصه کې وصیت کولی شو نو هغه حکم اوس هم باقي دی اوس هم که څوک وصیت کوي د خپل وارث دپاره یا د یو ملګري دپاره یا چې کوم دی د ورور دغه دپاره د رشته دار دپاره دی اوس هم وصیت کوي په ده باندې خو فرض نه دی خو که په خپله خوښه باندې یو سړی خوښ دی دی چې د دپاره په خپل مال کې څه حصه ورکوم وصیت کوم د خپلو رشته دارانو ته چې زما د مړ نه وروستو به زما د ملګري له یا زما چې کوم دی د ملګري مې دی یا مې لرې رشته دار دی د هغه دپاره زما په دې مال کې لږه غونته کې حصه ورکړه نو که دا وصیت دی کوي دا په ده باندې فرض نه دی خو دا وصیت دی صرف او صرف د مال په دریمه حصه کې کولی شي خو که یو سړي داسې وکړو چې یاره د 10 جریبه ځمکه ده او دې مړ کېږي د مرګ نه وړاندې د دا وصیت وکړو چې یاره زما دا 10 واړه جریبه ځمکه به د پلانکي کس له ورکړې یا ده ووایي چې زما په دې 10 جریبو کې به 15 جریبه ځمکه زما یو ملګری دی یا زما لرې رشته دار دی دله به دا 15 جریبه ځمکه ورکړي نو فقهاوي د ده دا وصیت په صرف او صرف په 10 جریبو کې جایز کېږي نور به د وصیت نه چلیږي مطلب د رشته دارانو باندې دا لازم دي چې دوی دا 10 جریبه ځمکه ورکړي دریمه حصہ او دا دوی حصے دا د حق نه دا د رشتہ دارانو حق دی هو رشتہ داران پر راضي نو د ټول مال چاله چکم دی ورکینو هم ټیک ده او د وارثان پر راضي نه نو د صرف او صرف د حق حاصل دي چې د صرف په ثلث مال د مال په دریمه حصہ کې دی وصیت وکړي د دریمه حصے نه سیوا د حق نشته ځکه دا رستو چې کوم مال پاتې دی دا واست نه دی نو دی الله پاک جل جلاله دا حکم چې کوم دی بیانې